دا زمون قوم دی او دا زمون ملک الکه دې سړی ته د خزې کنځل ولې وکړ وای دا مې دوست وای دا څه سړی ته چې ګوره خلا پورې سپې تړلې وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوخرو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سهار لاړ شي د سیګوري پرونم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ دا څه وایي کنه په دې غضب په ټول وخت یې پرون به دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتن درولې کچالان دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره و تا خدای و دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي که تاسو خوره زوکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو دا سه به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې داستنې نن ټول خسیان یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان خډیر چالاک دي اړنګتای به کوچی تواچل غرب رو به غرزول لا کوچه به چر پاسې دو ول به ته یو واره رازک اخره به چې بیا را پاسې بیا به چړنګ بیا دا کوچه را غرب وانه ول به ته یو واره رازک اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غلم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړاوت بیت تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې ازمون په اپریدو کې چې ماشوم ته خزه دعا کوي کنه ماشوم ته اپریدای جبه پويږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډیره خوشاله شي نو ته چې بچي اخلاق دې را تستر کا چې گازار خرنجاوي د اپریدو کې د گازارو او د ټیپر چې دینو د دې ډېر رواجو په خاص خوا پریدي بادشاہان دي او په خاص پیرو کنه د خپل پریدي ما نو غزل به چې ویل ابن دا غزل به چرمان د پیښاورا تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ارمان دای پیښاورا تو کې څډر نعمتونه دي شین ساره دې مولې سره دې ټیپر لکالولونه دي ټیپر لوی نعمتو پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچي اخلاق دې رو تستر کا چې گازار خرنجاوي گازر خرپول ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ماوی چې دادم خدای دې را تستره کی چې گازار خرنجاوي ازمون مشردا د غدا هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو داینا او یو مولانا ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دي کنه ګوري دي کنه دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي کنه دی خو ګورای یو دای چې خزه لنګي ګوري یې کنه او مولا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټيږي ما ته معلوم زما مخ کې به د توري خبرې نه کوي په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وی چې وای مولا صاحب هغه بمرځي چې زبارو زما مال چل څه ده ول کور به بچی ناشته او خزه به مخړخړ ګوري چې څه شو سپقار اخته ما مال خزه به دي توري کټوای در پسې ماتي کړي کور دی وران شه چې ته تیراوته اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زلګیا ما جامو کې پرتګال خچوم چې اختر مونږ بکو یو راغی ماته چې
چل دی ول ته لا جامې بدله دا د اختر ورځ وګوره دا د کور منچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه به یې که نه یې زه یو موټر کې سورم چارته دې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې مورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کاله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي دغه مونږ د دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شي دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په نیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي پاتیا او 90 روپۍ شو 80-90 باندې د 50 روپو بوتل شو د ټاټکی مزدوران 50-60 روپۍ ورځ علي ماشومی بیمار شي 300 روپۍ د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوایو لیکي چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور وران اوس به دا څو غاړي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خور ډیر خکار دی تم وټله تلوي سمکار دی ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غډې دی په ډټسن کې به څنګه غډې دی په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه غډې دی دا کار وکړه وای دیو بشم اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستل چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسيټي کې مې 2 ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کوي کلمې تیرې کړې مالو وایي چې په موږ د خزې په 3 کانی طلاق چې موږ به تختونه ول په موږ د خزې په 3 کانی تخت بنا ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا باندې هم چې زبدا وکم بنظیر یو پوسټر چاپ کړو چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے الته خدای والے یوګي الته په بم کې والوزي دا لټوي دا بلاندې مونږ غرق نه کی پوه شوي او څه پتا لګي
او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو، په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه شو هغه ته خبري حکومت سه اعلان وکړو 30,000 روپے مړې ور کوي او 10,000 روپے زخمی ور کوي. حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې ده غلط 30,000. لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزی، زب 30,000 روپے لم زما په ونه پیړای دی نالتی. خدای دې زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مړې خرڅو. دا شرمېدلې قوم دی، دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپے ورکړي چې خیر ده کبم کې والد خیر دي شهید شو، شهید نه لم خلینا صوبه سمات شهید شو. دا خبره زمون چې دی دا افسانې دي، لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله. دا افسانې دي، تاسو راځي او مونږ وایو تاسو یې اوري. لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې، نو خزه به ورته راټولې شو او جنگنامه به ویله. نو یو خزه به جنگنامه ویله او نور خزه ورته او د شیاو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسي مرګي دی ورته ټول ناتي. تاسو پوه شئ غډېږئ ما خبره ته وخت کې دی غډېږئ ما. زه تا ته ویم چې امام حسین داسې او ته زنده‌باد ته په ایمان وایا پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب جب اردو کې دیشي تاسو په پوښي ویني پښتو کې وایو چې خېټه د یو پرسیدلی او تیزونه بل چې د خېټه کینی. ها خېټه ستا پرسیدلی او تیزونه زاچو نو ستا خېټه کینی چې سو پورې تا په خپل ټیز نه اچولې. دی خو وګوره د تاسو پیژنم دا پولیس والا دي، دا کله کله ماته وې دي لکه خطر ده او پلانې ده معلومات دا قوم پیژندلې ده. دا انګريز جوړ کړي قانون په پاکستان کې ده. هندستان تا سره آزاد شوه ده خپل قانون ده. چین تا نرستو آزاد شوه ده خپل قانون ده. هغه میزایل اوس جوړ کړی دي چې 15,000 میل کې بډس کوي. امریکا په یارا کړی ده. مونږ یو غوریش دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغه څه شه ده لکه دا پټاخو ډزی نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا د څه چلو یو دومره سوټه غول چا کړی. یو سړی ویل چې هوی د خو ډېر تیزونم پیچولی نو دې پکې ناستو ټر 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 دا سکه لکه ویل دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړی او تیزونه پیتا چې غوړی میزایل تا وګوره د دې شکلونه تا وګوره اټم بم تا وګوره او د دې شکل تا وګوره هټروجن بم تا وګوره او د دې شکل تا وګوره. نن ته سړک جوړولو چل نه درځي. کوټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانه ورته راوستي دي کنه او دوی ته جو دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر دندندن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي. دلته یو بل محکمه پی ډی ای ورته وای چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي. د ټاپ غلو ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکه راوش قانون د لاس کې واغستو
چونکه نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مړه خدای ته ګوره چونان قانون دی لاس کې واغستو قانون دی قضا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم